بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن زمونږ د نورانی او د تجویدی قاعده چې مونږ مفردات شروع کړي دي په هغې کې شپږم نمبر درس نن مونږ به وایو. مخکې درسونو کې مونږ نور حروف د هغې پهچان او د هغې پېژندګلو وکړه. نن به مونږ درې حروف طا او دال او تا، خوا دال تا، د دې پہچان او د دې خبر ونل کو. په هغه زړه طریقه باندې به مونږ دا پیژنو چې د دې نوم څه دی، د دې شکل څه دی او د دې اواز څه دی چې کوم اواز زمونږ دپاره په قرآن کې پکارېږي. نو مونږ به هم په هغه حساب سره ولیکو حرف طا. د دې لپاره به مونږ کالم جوړ کو. کالم کې کرخرا کاغله وملیکو شکل، بیا مولیکو نوم، بیا مولیکو آواز. اوس شکلونه د دې طا سره راځي. د دې شکل یو پوره راتلی شي، یو مینس کې راځي، یو په آخر کې راځي. لکه ګوره طا دا پوره شکل لري راځي. دویم نمبر داسې راځي چې مخکې د یو حرف سره لګېدلي او شاته د یو حرف سره لګېدلي. دا د مینس شو. یو په سر کې راځي داسې چې داسې پوری خو وروسته د یو حرف سره لګېدلي، او یو په آخر کې راځي لکه داسې او داسې پوره لګېدلي. په پوره شکل استعمالیږي او دارنګه مینس کې استعمالیږي، په اول کې استعمالیږي او په آخر کې استعمالیږي. د دې نوم څه دی؟ د دې نوم ګوره تاسو ته ما دا قاعده وښودله. طا الف دا وړوکې غونده کې ورسره سر کې لیکلی دی، دا د دې نوم دی. موږ به د دې نوم دلته ولیکو طا. دا د دې نوم شو. اوس د دې اواز څه دی؟ نو د دې باندې زبر زیر پیش ولګوه. طا زبر طا، طا زیر طی، طا پیش طو. اوس دې کې صحیح ادایګي دا ده طا طی طو. اوس داسې نشي چې طا زبر طا، دا به غلطي. طا زبر طا چې حمزه پکې جوړ شي جټکې سره، دا به غلطي. طا زیر طی داسې، دا صحیح دی. او طا زیر طی غلط بشي. طا زیر طی غلط بشي. طا زیر طی طوی څنګه چې عوام اکثر لګي طوی، نه دا طوی هم غلطي. بیا دا کشان طا پیش طو، طو داسې نرم مزیدار. او کوس داسې شي طو واو پکې جوړ شي غلط پي، طو حمزه پکې جوړ شي غلط پي، مجهول نه وی لکه طو، طا پیش طو غلط پي. دغه طریقې سره د اوازو اوس مثالونو سره مونږ د دغه حروفو چې دا کم حرف استعمالی کې مختلف شکلونو سره دا غي مونږه مثالونو سره وضاحت کو. پوره شکل چې د دې راځي لکه ګوره دا اول نمبر ته ګوره طا پوره استعمالیږي. لکه ګوره لوطن، لوطن دل طا پوره استعمال شوی د قرآن کې. په اول کې استعمالیږي، اول کې لکه مثال دا اول والا چې رستو د حرف سره لګېدلی رستو داسې. نو د دې مثال لکه طبع، طبع دلته ګورئ دا طا با سره رستو لګېدلی ده. طبع خپل اواز یې ورکو. مینس کې استعمالیږي، مینس کې داسې چې رستو او مخکې دواړو د حروفو سره لګېدلي. لکه ګورئ فطاره، فطاره مخکې فا سره رستو را سره داسې. ښه بیا اخر کې استعمالیږي، دا یوه دا پاتې شوه داسې. او رستو دا بالکل رستو مخکې ته حرفي. لکه ګورئ محیط، دلته دا استعمال شوه مخکې د هغې نه یاده. نو معنا دا شوه چې دا حروف په دې طریقه استعمالیږي او د دې طا چې کوم نن استعمال داسې شو. هر طریقې سره کو په اول کې، کو په مینس کې، په آخر کې دغې طریقې سره د استعمالیږي. لکه یو کپړه راکړه
خا ورپسې بل حرف د دې چې کوم نه ورپسې مونږ وې دال. اوس په د دال پہچان کو ور حرف دال ته ګوره حرف دال د دې لپاره هم کالم جوړ کا شکل ولیکا شکل په پہچانو کو نوم ولیکا او आवाज ولیکا. شکل د ګوره د دې یو شکل دا پوره راځي یو داسې راځي سره مخکې ای حرف او دا وسره لګېدلی دغه دوه شکلونو سره د استعمال عام طور کیږي. د دې نوم په دې قاعده کې لیکلي دال الف مد لام دال دا د نوم دی. اوس دا شکلونه چې استعمالي کې आवाज بسنګ ور کوي دال زبر دا دال زبر دا دال زیر دی دال پیش دو پوئیږي دا دی دو. اوس دال زبر دا غلط پئی الف پیدا شو بکی دال زبر دا حمزه بکی جوړه شو دال زیر دی حمزه جوړه شو دال زیر دی یا جوړه شو دال زیر دی دال پیش دو مجهول شو دال پیش دو او دال پیش دو غلط شو دا دی دو. خاددین مثالونه چې پورا د دې شکل استعمالیږي د دې پورا شکل لکه مثال د دې مثال لکه د دې مثال دافق ګورئ دافق پورا شکل له استعمال شو. دا بل شکل استعمالیږي بل چا سره لګیدلی لکه قادر پدې کې دا شوی قادر پوهیږئ په دا د استعمال شو د شکلونو قادر دافق دافق صحیح شو. دا بل حرف شو دی پسې بل حرف ته حرف تا دی ته ګوره شکل نوم आवाज شکل لدے کم راضی پورا شکل لدے استعمالیږي تا او بیا د دې داسې شکل چې رستو ته حرف لګي وسره لګېدلی داسې تا په مینس کې استعمالیږي مینس کې لکه تا داسې اخوام ته حرفي رستم ته حرفي او دارنګ پورا شکلی او مخی وسره حرفی لکه داسی تا پوری دا پخپلا پوری او مخی وسره حرف لگیدلی او دارنگ داسی مستعمالی کی داسی تا داسی اوس د دې شکلونو مثالونه مو ورکو خو مخکې داینه نوم د دې پیژنو قاعده کې د دې تا الف دا د شکل د دې आवाज چې کوم نه لیکلي د دې نوم لیکلي تا داسې طریقې سره به دې ته आवाज کوي. د دې आवाज څنګه دی تا زبر تا आवाज خلای چې زبر زیر پیش پر راشي تا زبر تا زیر تی تا پیش تو نو تا داسې به غلطي تا بغلطي او دارنګي تا زیر تی نو تی ته او تی دا بغلطي بیا تا پیش تو صحیح او تو یا تو او یا تو دا غلطي دغه د دې आवाज شو. اوس د مثالونو سره د دې وضاحت کوو چې دا شکلونه کومې طریقې سره استعمالیږي. پورا استعمالیږي لکه ګورئ مسلماتن دلته پورا شکل استعمال شو. بل اول کې استعمالیږي داسې لکه ګورئ تتلو ګوره دې کې د اول کې دې ته وګورئ دا استعمال شو. مینس کې استعمالیږي لکه دا مینس والا داسې لکه ګورئ قتلا داسې تا مینس کې استعمال شو مخکې د قاف سره او وروسته د لام سره
او بل کم پاتې شو چې دا پوری او مخکې چا سره لګېدلی لکه ګوره عفریت دغه آخر کې نه دی دا مخکې د یا سره ولګېده او دا شکل استعمالیږي دا لکه ګوره موضونة دا موضونة خدا بیا رستو په وقف کې په ها بدلیږي موضونه داسې شي نو معنا دا شوه چې د تا لپاره دغه شکلونه راځي په دې طریقه د استعمال کیږي په داسې طریقو سره راځي او اواز به د هغې مونږ له پکاري دلته د خپل اواز ورکو تتلو موضونة عفریت مسلمات قتل دغه طریقې سره د استعمال شو زمونږ دغه درس اختتام نه رسي دغه درس کې مونږ دغه 2-3 حروف یاد کړو د دې پہچان مو کو آینده ان شاء الله په اوم نمبر درس کې به باقي حروف چې کمی هغه به یادو ان شاء الله واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين